تختیدو دو کسان جدا زگین تلال فرقه اباضیه هغه وخت کې جوړه شوه دا د خوارجو فرقه ده اباضیه نامې وه څه خلک لاړ یمن ته هلته به د خوارجو تنظیم سنباړو خلک به د خوارجو طرف ته میلان ورکاو عقاید به ورته ښودو د عبدالرحمن را روان شو راته د حضرت علي په قتل پسې په لار کې د یو کالکه شپه راله هغه کورم د خوارجو دی په یو جینۍ باندې عاشق شو زما په الفاظو خبر کوي په جینۍ عاشق شو کله چې پې عاشق شو په سار له جرګه پلار ته وکړه ستا دا لور ما ته راکړه هغه ورته ویل زما لور زه تاته درکوم په 2 شرطونو سره زما د لور 2 شرطونه دي اولنی شرط یې دا دی 1,00,000 درهم به ته زما لور ته ورکړې اولنی شرط څه دی 1,00,000 درهم به ته زما لور ته ورکړې دویم شرط دا دی دا زما د لور شرط دی چې زه به ستا سره واده کوم په دې شرط به کوم چې ته حضرت علي قتل کړي دا خوارجو هغه ویل دوانه شرطونه ما ته قبول دي 1,00,000 روپۍ هم ورکوم زه چې د خپل کلي علاقې او د کور نه را روانېدم زه د حضرت علي په قتل پسې را روان شوی وم دا به م وکړم دوانه شرطونه قبول کړو همدغه د جمعې سهار له هغه مسجد کې شپه وکړه په کم کې چې به علي د سهار مونځ لټو بیا د سهاره په یو کوڅه کې ولاړ دی علي م را روان دی ورسره حسن هم دی ورسره عقیل هم دی رضی الله تعالی علیهم اجمعین دا درې وانه را روان دي دا د یو دیوال شاته ولاړ دی یو ورسه بل ملګری دی توره یې اوچته کړه علي رضی الله تعالی عنه په سټې ګزار وکړو حضرت علي را پرېوت حسن او عقیل په دې خارجي پسې منډه کړه دا یې ونیو علي رضی الله د جمعې په ورځ باندې زخمي شو کله چې د جمعې په ورځ زخمي شو دغه ورځ یې په زخم کې تېره کړه دا دې په ورځ باندې د دنیا نه حضرت علي رحلت فرما شو کله ته دا وصیت یې وکړو زما په ژوند ورته سم مه وایئ کله چې زه د دنیا نه لاړ شم بیا تې تاسو بدل او قصاص اخلئ چې تاسو کومه سزا ورکوئ عقیل رضی الله تعالی عنه ډېر جذباتي انسان و هغه وفرمایل دې خارجي له به څوک ګوتې نه ورلي دا به زه په خپله وژنم علي نه بعد چې کله حضرت عقیل رضی الله تعالی عنه هغه ته سزا ورکوله ای وتاړو د خپو یوه غټۍ ګوتې وله کټ کړه کله چې دا ګوته کټ کوله هغه څه وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق کله چې وله بله ګوته کټ کوله بیا هم د قرآن تلاوت کوي دا څوک عبدالرحمن نامې د خارجي کوم چې د حضرت علي قتل کړی علي شهید کړی عزیزانو زما په الفاظو نظر کوئ د خپې یو ګوته تې کټ کوي هغه دا الفاظ ادا کوي اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق چې بله ګوته کټ کوي هغه د قرآن تلاوت کوي ټول جسم یې ورته کټ کو د جسم اجزا یې ورته کټ کول هغه د قرآن تلاوت کو په اخیره کې عقیل ژبه ونیوه کله چې ژبه یې تې کټ کوله هغه ورته وایي عقیل ټول جسم مې کټ کا ژبه مې مه کټ کوه په دې د رب د قرآن تلاوت کوم مال عزیزه یاد ساته عقیل صحابي حسن صحابي علي صحابي عبدالرحمن خارجي کله چې عبدالرحمن خارجي جسم کټ کېږي صرف یو لفظ وایي زما ژبه مه کټ کوه په دې زه د رب قرآن وایم ما ویل د رب قرآن خارجي م وایو د رب قرآن دا خارجي م وایي بلکې دا نه ده تاسو که تمام علامات د خوارجو ګورئ د هغوی کار څه دی زما نبي علامات بیانوي دیو به قرآن وایي دیو به زما حدیث وایي دیو چې تا ته دوکه درکوي زما د رب د قرآن په نوم به درکوي دیو که تا ته دوکه درکوي د نبي علیه السلام د حدیثو په نوم به درکوي دا که تا ته دوکه درکوي د رب په قرآن یې درکوي دې خارجي ته په خپله نظر وکړه دا هم د رب قرآن وایي نن چې تا ته هم په منبر کښېني ته وایي حاجي صاحب دا قرآن وایي دا د رب پیغام وایي تا ته پته نه لګي ارې دا تا ته زهر دراچوي د قرآن په نوم یې دراچوي ما ویل راشه د نبي علیه السلام صحابو ته به راشو موږ به د صحابو کردار انداز رفتار گفتار وګورو قول فعل تقریر به وګورو موږ به د هغې طریقې انداز ګورو زما نبي فرمایي بني اسرائیلو کې خلکو د خپلې مور سره زنا کړې وه زما په امت به داسې دور راشي په دیو کې به بدبخته
راشي ابم د خپل مور سره زنا کوي. په بني اسرائیلو کې 22 فرقې جوړې شوې وي، زما په امت کې به 3 جوړیږي. 22 به فرقې، دا به جهنمیانی، یو به جماعتي. صحابه وایي څوک وایي؟ زما نبي فرمایي اهل سنت والجماعت وایي ما انا علیه و اصحابي. زه چې په کوم دین یم، زما صحابه چې څنګه پیش کړل دی په دې طریقه باندې دا جماعت تل دی، دا زما د نبي فرمان دی. مال عزیزه یاد ساته، نبي فرمایي دا جنتي جماعت. وجه صدا خوارجم قرآن وایي، خوارجم حدیث وایي، خوارجم غوره خبرې کوي، د دین مجلسونه لګوي، لیکن زما نبي دا نه وایي. نبي فرمایي هغه سنت مني کم چې ما راوړل دي، هغه دین مني کم چې ما راوړل دی، هغه الفاظ وایي کم چې زما صحابه وایي، هغه دین اخلي کم چې صحابه اخیستل دی. مال بیا یاد ساته، خوارج د قرآن په نوم دوکه ورکوي، خوارج د حدیث په نوم دوکه ورکوي. ارے تا د صحابه د لارې اړئ، د صحابه د طریقې نه اړئ، لیکن موږ چې قرآن حدیث وکات موږ ته نبي څه ښایي، یو راته قرآن ښایي، د قرآن تشریح په څه ښایي؟ په خپل سنت باندې ښایي. څنګه چې رب قرآن نبي ته ورکړی دی، نبي علیه السلام فرمایي ما ته رب قرآن راکړی دی، ما ته رب سنت هم راکړی دی، ما تاسو ته قرآن هم درکړی دی، ما تاسو ته سنت هم درکړی دی. اوس ستا په ذمه باندې ده، د صحابو په ذریعه باندې ده، موږ ته قرآن هم راکړی دی، موږ ته سنت هم راکړی دی. زما ستا په ذمه باندې منل دي. اوس زما ستا په انحصار خبره پاتې ده. بیا زما الفاظ واوره. نبي علیه الصلاة والسلام یو جماعت ذکر کړی دی، قرآن کوراو کا. بعضې خلک دوکه ورکوي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ته ورته چې څه مراد دی؟ د الله کلی ونیسئ، د الله قرآن ونیسه، معامل د رب قرآن ونیسه. لیکن رب چې څنګه ویل دي د ویل هغه څنګه؟ مال رب فرمایي، زما نبي فرمایي ما ته رب قرآن راکړی دی، هغه قرآن ما تا ته درکړی دی، ما ته رب سنت هم راکړی دی، ما هغه سنت تا ته درکړی دی، د چا په ذریعه مې درکړی دی. براه راست تا د رب نه قرآن نه دی اخیستلی، براه راست تا د رب نه سنت نه دی اخیستلی. رب قرآن مصطفی ته ورکړی دی، مصطفی صحابه ته ورکړی دی، صحابه امت ته ورکړی دی. بیا نظر وکړه، قرآن ما او تا د صحابي نه اخیستی دی، صحابي د نبي نه اخیستی دی، نبي د رب کائنات نه اخیستی دی. انحصار دا دی، یو د رب قرآن منل دي، یو د نبي سنت منل دي. څنګه منل دي؟ څنګه چې رب نبي ته ورکړل دي، نبي صحابي ته ورکړل دي، صحابي ما او تا ته راکړل دي، په دې انداز منل دي. سوی اهل سنت والجماعت معنی څه شی؟ که د الله د نبي ذات د مابین نه لرې کې تا ته قرآن هم نه میلاویږي، او که د الله د نبي د صحابي د مابین نه لرې کې تا ته نه سنت میلاویږي نه درته قرآن میلاویږي. او په دې باندې زه دلیل اکثر وایم. اللہ قرآن کی فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کدا قرآن ما پغر نازل کړی دا زنیم دا الله وی، که قرآن می پغر نازل کړی دا غر به تاسو لیدلی دا غر به ټوکړي ټوکړي شوی وي. دا څوک وی؟ الله وی. الله سے فرمائی موتاتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کچرت دا قرآن ما پغر نازل کرے جسے تابلی دلے دا غرب ٹکڑا ٹکڑا شوے ارے دا ریزا ریزا شوے کتا نظر وکی پدی غر کی وسپنم شتا، پدی غر کی طالبان شتا، پدی غر کی گتم شتا. خو کدا رب قرآن پدی غر راغلے براہ راست دی غر در رب قرآن نشاز مائلے وجہ دادا رب جلال والا دے، در رب قرآن جلال والا دے. بیا سوال دادے جسے ستا بچے لس کلندے داغا پسینہ کے قرآن نوزی حافظی قرآن جھوڑی گی داغا سینہ نے ٹھکڑی کی گی راز صدے وجہ صدا سوال کول پکار دی ارے جواب امور کول پکار دی. قسم پا اللہ اللہ دیوبنتا پہر دور کی آغا نازوری جملے ور کلڈی رب دیوبنتا آغا دا گلون گلدستا ور کلڈا پدی کے ہر قسم گلاب موجود دے، پدی کے ہر قسم گل موجود
दे अल्लाह देवबंद ता मुहतमीम वर्कल दे कारी मोहम्मद तैयब सलवी काला द दारुल उलूम देवबंद मुहतमीम पातिश है आज जवाब निकल ले खुतबात की जवाब निकल ले कदरत कुरान फौरन द बंदा पर सीना नाजिले दो दे बंदा नशा आजमाए अरे दा बंदा पर टुकड़ा टुकड़ा शवे दा बरी सरी शवे कचर तो